تحصیل د ټول ضلع سوات و تحصیل دي بیا د ملکن ایجنسی بیا د بونیر بیا د دیر پایین دیر بالا دا چې څومره تحصیلونه دي په هر تحصیل په هر ډسټرکټ باندې یو برپور هغه جلسه احتجاج دی وشي او ټول بازارونه دي بند شي پایجام دی وشي چې دا زمونږ د قوت حکومت ته ښکاره شي جي بشمول د امیر مقام انجینیر صاحب او دا ډاکټر عباس صاحب که دې ټولو داسې وکړه نو موږ به ورته ټول زنده باد وایو او دا قوم به را روان وخت د دې نه هم زیات په باري اکثریت بیا کامیابوي چې ته په قوم غیرت کوې نو دا قوم به په تام غیرت کوي زما تجویز یو دا دی چې دا شی نو که د منتخب نمایندګانو دا اعلان وشي چې په ملکن ډیویژن کې په ټیکس باندې موږ استعفا ورکوو د دوی د اواز دا به دومره یو قوي او مضبوط اواز وي چې حکومت په لازمي طور د خپلې فیصلې نه واپس کېږي دا یو خبر دویمه خبره دا ده موږ قانوني لار به اختیاروو قانوني لار زید خان حاجي صاحب وایي چې زما سره دستاویزات پراته دي د ریاست د دوا چې هغې کې دې ملکن ډیویژن خصوصا ضلع سوات هغې ته یو استثناء حاصله ده قانونا طور باندې نو موږ به قانوني لارو اختیاروو هغې کې دیو ډېره منډه والې ده زه د قامي تړون جرګې د اړخ نه دیو ته هم دا پیشکش کوم هغه دستاویزات تاسو زموږ سره شیر کړئ انشاءالله موږ به قانوني لار اختیاروو د قومي دغه پورې د سپریم کورټ پورې به انشاءالله موږ ځو که خیر درېیمه خبره دا ده که دا ټولې خبرې بیا هم نه کېږي نو دلته زموږ دپاره یو عیني قانوني لار شته هغه لار دا ده چې موږ به احتجاج کوو پرامن احتجاج ولې د ملکن ډیویژن د کشمیر د عوامو نه کمزوري خلک دی چې د دوی په احتجاج به فیصلې نه کېږي موږ د دې ملکن ډیویژن دپاره یو برپور احتجاج د هغې دپاره د اوس د تاسو کمیټې وټاکئ هغه کمیټې دي د څومره سیاسي پارټۍ مشران چې دي د هغو سره ملاقاتونه وکړي د هغو سره دې کینی دا کمې خپل مشکل چې دی د هغو ته بیان کړي چې د یو لیډر او د بل لیډر دې کې د ټولو پارټو مشران ناست دي نو چې د خپل لیډر سره او دغه کمیټې د هغو سره کینی او د مولانا فضل الرحمن صاحب په اواز کې یو ډېر قوت او طاقت دی د اسفندیار خان او د امل ولی او دغه شان د شیرپاو دا لوی پایي لیډران دي چې دیو خبره وکړي نو انشاءالله دا خبره حکومت مکې ته بیا نه غورځوي دا یو خبره دي دې کې د صوبایي ګورنمنټ څخه کردار دی دې باندې بنیادي کار پکار دی یو خبره داسې کومه زما دا درخواست دی جي چونکې موږ دا زموږ کور دی ملکن ډیویژن زموږ کور دی نو زموږ په کور چې مشکل دی نو دې وخت کې به اتفاق او د اتحاد مظاهره به کوو هېڅ په چا باندې اعتراضونه مه کوئ چې څه شوي دي څه شوي دي دا خبرې پرېږدئ اوس موږ له اتفاق او اتحاد پکار دی چا چې په قومي اسمبلۍ کې اواز اوچت کړی دی هغه انجینیر امیر مقام صاحب دی موږ هم هغه ته خراج تحسین پیش کوو او دغه شانتې ډاکټر امجد د خوازخیلي د هغې هم اواز نور د پی ټي آی چې چا اوازونه اوچت کړي دي موږ هغو ته خراج تحسین پیش کوو دې کې د ګنجوسۍ نه کار نه نو څوک چې د دې دغه اواز اوچت دی موږ به د هغې خراج تحسین پیش کوو اوس داسې ده چې ورځې لږې دي صدر صاحب دا خبره واورئ د احتجاج اعلان وکړئ چې تاسو برپور احتجاج په هر تحصیل باندې د احتجاج وشي په هر تحصیل د ټول ضلع سوات و تحصیل دي بیا د ملکن ایجنسی بیا د بونیر بیا د دیر پایین دیر بالا دا چې څومره تحصیلونه دي په هر تحصیل په هر ډسټرکټ باندې یو برپور هغه جلسه احتجاج دی وشي او ټول بازارونه دي بند شي پایجام دی وشي چې دا زموږ د قوت حکومت ته ښکاره شي جي که د دې نه وروسته انشاءالله بیا هم حکومت په د خپلې خبرې نه واپس کېږي دا شوي ده مخکې موږ دا احتجاجونه کړي دي الحمدلله واپس شوي دي او که بیا هم واپس نه شو نو دغه کمیټې دي بیا د آینده دپاره له عمل که هغه بیا لانګ مارچ کوو که هغه بیا موږ مستقل کم احتجاجونه قانوني د قانون په دایره کې دننه به انشاءالله د خپل اواز به انشاءالله اوچتو ډېره مهرباني ډېره شکریه د دې نه پس زه د پاکستان مسلم لیگ رهنما سابق صوبائی وزیر جنگلات جناب واجد علي خان ته خاص کوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار